الباب شروع شو باب بیان ما يجوز من الكذب. په بعضی صورتونو کې دروغ ویل جایز دي، په بعضی صورتونو کې بعضی حالتونو کې دروغ ویل جایز دي. خو خبره باندې ګوره ښه ځان پوهوئ، ښه اسنه مال کارو نه ګورئ. جمعات کې استاد د مسواک بیان کولو، مسواک ما ته هم پام دی کنه، پام هم دی مسواک بیانولو چې مسواک ډیر ښه عمل دی، د سره اوره مضبوطیږي، غاښونه ور سره صفا کیږي، د خولې بدبوئی ور سره ختميږي، د غاښونو زیړواله ختميږي، معده ور سره صفا کیږي، نظر ور سره تیزیږي، ذهن ور سره تیزیږي، ډېرې فائدې بیان کی. نو آخر کې ویل لوی فائدې دا ده چې مسواک کول سنت دي. دا د ټول نو چته فائدہ ځنکدن کې چې څوک مسواک په ژوند کوي کنه د تبا ځنکدن کې کلمه ویل اساني، او چې څوک اپیم خوري اپیم کدی هر څومره نیکی د دنه بعد د ځنکدن وخت کې کلمه هېری، نو چې مسواک کوي کلمه به ورته اساني. اخر کې استاد جی په جمعه کې بیان کې ویل خو خلک ورته داسې خوبولي ناستو جمعې په ورځ واسم فرشم یخي کنه پکېم لګېدلی هغه غنګه غنګه کوي څه پکې استاد جي لو سپیکر شي هغه وایي الله الله، او به انسان بدن هم مینځلی صفای پاکي، نو بس ایله خوب ته برابري. چې استاد ویل چې مسواک کول سنت دي، چې جمعه شوه بهر چې جمعات نه وته هغه یو وایي نن زموږ استاد ډېره ښایسته مسله وکړه، سړی نسواري و وخت دړی نو استاد نسوار بیا چول نسوار چې کړو کې چرګ ته ساتلو ته ضرورت نشته کور کې، بس آل تم چونډه او دال تم چونډه ازنانم تنګي شي چې جارو وهل وکم ځای کې کوم ډېر خراب عمل دی. شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ویل ډېر خراب عمل دی نسوار. نو نسواری چې وته کنه هغه غرضی هغه ویل نن استاد ډېر ښه مسله وکړو، خلک ورته څنګه ښه مسله وکړو، وي تاسو وانورې دوی ویل چې نسوار کول سنت دي. مسواک نه څه جوړ کو نسوار او خبره چاته پوګه کا استاد جی ته پوګه کا. نو دا مسله د نازک ما پرونم یوزل کتاب وکړو، اوس می سحر بیا ولا بند پیوند برابرولو چې یاره دا خبره به دې سره څنګه کو چې ځینې وختونو کې دروغ ویل سي جایز دي، خو به بس هغه چې ته ورته کم ځای یادیال ته خو بیا سیم بیا وایي مونږ او تاسو خو هغه ځای کې موایو دروغ چې کم ځای کې په څلور مذهب سي ناروای الته موایو نو چې لا دلته ورته صرف تش دا وي چې بعض صورتونو کې دروغ ویل سي جایز دي، نو راشه کې نه ګوري بس هغه ځای ته به ورواړي او خبره به چاته پوګه کوي استاد جی ته خو پام ورته کوي ګوره ښه چې پوه نه شي په بیا تاسو کوي بیا تاسو کوي. علامه نووي رحمت الله علیه په دې باب شروع کې وی علم وی دا خبر خپل معلومات تراولا هدي اگاشا ان الكذب وان كان اصله محرما، دروغ اگر چې په اصلیت کې حرام دي فيجوز في بعض الاحوال بشروط، او ځینې حالاتو کې جایز شي دروغ ویل، او دا غي شرطونه دي، دا شرط بخیال ساتي، هغه شرط په بای پاس کې نه اب نظر انداز کې نه اګنور کې بنا هغه شرط سره به دروغ بیا به جایزي. او ویوس قد اوضحتها في کتاب الاذکار، و دا یو ظلما په کتاب الاذکار هغه کې ذکر کړی دي. و مختصر ذالک او خلاصو نه چوڑې داغه داده ان الكلام وسیله الى المقاصد، چې دا خبرې چې دي کنه خبرې گفتگو بات چیت دا د مقصد تر لاسه کولو د پاره یو وسیله او ذریعہ وي. نو فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغیر الكذب يحرم الكذب فيه، وی هر نیکی چې هغه د دروغ نه بغیر حاصلې دي شي ال دروغ ویل حرام دي. هر نیکی چې بغیر دروغ ویلو حاصلې دي شي نو ال دروغ ویل حرام دي. او که یو کار خسته دی خو دروغ نه بغیر حاصلېږي نو ال بیا دروغ ویل جایز دي. هغه صورتونه وایي سره چې ځان په فټ نه پوچتا چې د کمی نه کې حصول د دروغ نه بغیر ممکن نه ال دروغ ویل بیا جایز دي، ګناه نه ده. ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، بیا دا کم شی چې مقصودی دی کدا مباح و کان الكذب مباحا، دروغ ویل بیا مباح وي. و ان كان واجبا کدا مقصودی سیز واجب و کان الكذب واجبا، دروغ ویل بیا واجبي. فاذا اختفى مسلم من ظالم، او صورت وي یو مسلمان پټ شو د یو ظالم نه
یرید قتله ظالم ورپسې په دې اراده راوته چې دا مسلمان ووجني او ستا په وړاندې هغه مسلمان ته پټ شو او اخذ ماله یا ظالم ورپسې د تینا مال په زور علی او اخفى ماله او د خپل مال یو ځای کې پټ کو تاولیدو وسئل انسان عنه او د بنی آدم نه د یو بنی آدم نه د هغې باره کې تپوس شو چې څه شو هغه مسلمان چې زه وجنم یا مال کوم ځای کې پټ کو نو وجب الکذب باخفائه دلته اوس دروغ ویل واجب دي چې دې پټ کی دلته دروغ ویل څه دي واجب کدل ته د رښتیا ویل ګناهګار دی ورسره په قتل کې شریک دی د محشر په میدان به د قاتل په تندیم لیکلی شوي چې دا د خدای د رحمت نه امید دی او چې دا چا ورته رښتیا وویل دیم جهنمي دی او د په تندیم هم لیکلی شوي چې دی د الله د رحمت نه امید دی هر رښتیا ویل کېږي نه یو سړی ځان بادر کوي چې زه خو څه یم د غوجي صاحب دروغ نه ویم زه بس رښتیا ویم داسې ځای کې هم رښتیا وایي چې یو کس ولا رالو څه شو پلانې همدغلته پټ دی دروازې خواته ورلو ډز وي چې څنګه هغه په 302 کې ګیر دی داسې تم د خدای کتاب کې په 302 کې ګیري اگر چې دعوه در باندې دلته اف آی آر کې نشي کېدی تا خو رښتیا ویلي دي خدا رښتیا به تا جهنم ته رسوي چا مړی کړی بیا به هم ورته نه ښایي دا د حکومت وقت کار دی قصاص کول قانون بلاس کې نه اخلي دی وایي که نه چې هغه دروازې خواته چې پټ دی که نه هغه موی قتل کړی دی بې ګناه قاتل دی او د پسې یو کس ورپسې دی نو بیا چې دی وجني که نه نو دا خو د ملک نظام کې فساد راځي بیا د بلې ګناه باندې وړي د فساد باندې دا به حکومت وقت په لاس اچوي ابې بوزي بیا نو دلته کې اوس دروغ ویل څه دي واجب دي وکذا لو کان عنده ودیعة وګونیسئ یو بله مسله کوي د سره چې امانت یې ښی یو کس ور سره کې خو مال دولت ور سره کې خو اراده ظالم اخذها یو ظالم پرالو او د دې امانتدار نه هغه امانت حضور علی وجب الكذب باخفائها دلته اوس په د باندې دروغ ویل واجب دي دغه امانت د پټولو دی خو به داسې نه وایي چې مړه خو بس پر دې مال دی بس رښتیا به ورته ویم نه دروغ دی ورته وایي خو دا مال دی ته څه پټ دي کې دي والاحوط في هذا كله ان يوري او بیا عالمان وی زیات احتیاط په دې ټولو کې په دې ټولو صورتونو کې داري چې توریو کې صفا دروغ بیا منوي بهتره دا اگر چې دروغ په دغه زینو کې جایز دي او بهتره دا چې صفا دروغ نه وي بلکې توریو کې توریه ستوي ومان التوریه ان يقصد بعبارته مقصودا صحيحا توریه دي ته وي چې د خپل خبره کې یو صحیح مقصد مخه ته کې ليس هو كاذبا بالنسبه اليه چا مقصد ته کله نسبتو کې کنه د دروغجن نه وان كان كاذبا في ظاهر اللفظ فظاهر ټکو کې د دروغجن حسابيږي وبالنسبه الى ما يفهمه المخاطب او هغه مفهوم طرف ته کم تنه اوریدونکو فهم کړي لري کنه چې هغه ته د خبره ور مخامخ کې نو هغه دروغ حسابيږي ولو ترك التوريه واطلق عباره الكذب وکدا سزه کې د توریه پریدي او صفا دروغ وي فليس بحرام في هذا الحال ودغه حال کې به حرام ني پیغمبر علیہ السلام د مکې نه هجرت کولو کوم صحابي ور سره مرګره ابو بکر صدیق رضی الله عنه او په داسې حال کې چې کافر ابو جهل په یو مجلس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر بیل سلو خان وستیو او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سر یې بیل سلو خان وستیو انعام کې ورپسې 100 خان مقرر کړیو 200 مخلا یو کافر ولا ورلو خدا هغه کافر ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې وس نه بریدو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه سردار او مخوريزو طاقتورو مالدارو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه تاسو کوی دا تاسو سره د مرګره سوکره هغه کافر هغه محمد علی السلام نو پیجندل لیدلم نو په اوازه خو خورشي و دی نام کنه نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته دالته کې توریه کړی دا توریه دي ته وای چې په ظاهره دروغي او چې جوور ورته سوچو کې نو بیا رښتې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه ته تاسو کو دا سوک دی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وای رجل دا یو نر دی يهدن السبيل ما تلار خي رجل دا یو نر دی یو سړی دی يهدن السبيل ما تلار خي په خو به په عربو کې چې چا په غر کې لا مزل کولو کنه نو ځان سره به یو گایډ روانولو یو رهنما چې هغه به د لارو نسو بلد غر کې خو چې لار د نه خطا شو خو بس مخامخ شو مرګ ته
نو ځان سره به ګایډ بوتلو، راهنما به بوتلو، هغه له به باقاعده پیسې ورکولې چې د یو ځای نه بل ځای ته په سمه لاره باندې بوځي چې په کنده ورنشي، په شاړه ورنشي. مخکې دا پوه شو چې ګینه ابوبکر په غر کې چرته مزل کوي، لار ورته نه معلومه، نو دا سړی ځان سره د دنیا د غر د لارې ښودلو دپاره په کاري روان کړی. او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته څه مقصد و چې د دین د آخرت سمه لار راته ښیي، دې ته توریه ویلې. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال، او عالمانو دلیل نیولې دی د دروغو په جایزوالي باندې په داسې حال کې به حدیث ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، په حدیث د ام کلثوم رضی الله عنها باندې. وګدا خو نشو خبره چې دا حدیث د ام کلثوم رضی الله عنها وایم کنه ثبات یې کومه انها سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، ام کلثوم رضی الله عنها د نبی له سلام نوریدلی دي. یقول نبی له سلام فرمایل لیس الکذاب، هغه کس ته دروغجن نه ویل کیږي، هغه د خدای په کتابونو کې دروغجن نه دی. الذي يصلح بین الناس، چې د خلکو مینس کې صلح راوستو د پاره دروغ وایي. نبی علیہ السلام وی دا دروغجن نه دی، دا دروغ نه دی، په دې بده ته ثواب ملاویږي. وای دروغ فینمی، وضاحت نبی علیہ السلام کړی دی، وی دې یو سی دی یو لا خیرا نیک خبره د ځانه ولا جوړ کړي. اوس تر عالم په خپل کړو ډیر پیمانه او ویل چې زما څومره ښه رشته دار دی، ښه ملګری مې دی، زه چې دا بداون مې ورسره راغلی دی، د یو ښه یار دوست نه، د یو ښه ګاونډي نه، د یو شریف انسان د ملګرتیا نه محرومه شوی، زه خو ډېر بدقسمته یم. او هغه خو تا نه په سات چې بیل د نه تېرئ په هغې خفه دی، ټیم پې نه تېرېږي، د شپې خوب نه ورځي، خوراک وله خوند نه ورکوي، او منځ کې خو کاته بل رنګي که نه سورې پکاڼولي. ووایې دا دروغ جرګمارو زده کوي دا. هغه له بیا ورشي هغه له بیا ورشي. اوس تر عالم په دې ټکي تر عالم ډېر پیمانه دی. هغه وایي چې بس په ننواتې ورځم، زما د مرۍ او د هغه د پړی واښه په خوله ورځم وله. داسې ضلالت دی او داسې ژوند شو چې داسې ښه مشر نه، د داسې ښه یار دوست نه پکې زه محرومه شوم، داسې ښه ګاونډي نه، داسې ښه ملګري نه. دا ګوره څومره ښه ملګري وو، او په لږ دغه باندې سود زیان رالو، دومره اوږد شو چې د یو بل وینو ته تږي یو. هغه خفه دی، هر قسم تاوان او طوفان ته تیار دی. یقین دی چې دا خبره دروغ خو چې کله دوه کسه خپلو کې کله په دښمنۍ ولیدلي، دا ډېر اور دی. ګورې په هغه ځای کې ګورې دا خبره ډېره غټ کار کوي. ګورې خو دا شان یاد ساتئ، ګورې د علت کارم بس جلتی باندې څه شی دی، تیل اړول دي. نو په تیار اور باندې چې سړی څه ور واړی تیل، نو د هغې لمبې او بیا خو ته ښه معلوم شیطان هم خطرناک دی. نو ګوره دلته کې دروغ ویلو باندې ګناه نشته. وزاد مسلم في رواية قالت ام كلثوم رضي الله تعالى عنها ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث. وای ما نبی له سلام نه دی اوریدلی چې چرته کې انسانان خپلو کې خبرې کوي، په دې خبرو کې د دروغ اجازه او رخصت ورکړي، مګر درې ځایونو کې نبی له صلوات والسلام د دروغ ویلو اجازه ورکړي دی. الحرب په جنگ کې د کافرو سره په جنگ کولو کې، لکه د کافرو سره جنگ کولو کې دروغ څنګه دي؟ دروغ داسې دي چې کله مسلمانان د کافرو په مقابله کې خپل طاقت سیوا کوي که نه، نو داسې ووایي چې د مسلمانانو لشکر دومره زیات دی، خدای ته معلومه دی دومره زیات دی چې کافر مقابله نشي کولی، د مسلمانانو حوصلې بړاولو دپاره او د دشمن حوصله کمزوري کولو دپاره. د اوس وخت سره ټول دنیا مسلمانان د کافرو سره په جنگ کې اختری گرفتار دي، خو څوک لاس په لاس، او د چا د معیشت جنگ دی، او د چا داسې دی چې د خولې دی د میډیا وار ورته اوس وخت کې ویلی کېږي. موبایل کافر سره مشته، مسلمان سره مشته دی. کافر پکې دا شوشي خوشي کې اسرائیل وګټل او په بیت المقدس ورننوته، ته پکې دا شوشه خوشي که چې ستا پلار هم نشي ورننوتی، ته راجو کوشه چې دله 4 غاښونه دله ماتو که نه ماتو ده. نو دا خبرې پکې دا دروغ نه دي، د مسلمانانو حوصله بړاولو دپاره خبره ورکړي اوچته کې او خوره کړي. الحرب والاصلاح بین الناس، او دویم ځای چې نبی علیہ السلام پکې د دروغ اجازت ورکړی دی د مسلمانانو منځ کې اصلاح ده. د هغې وضاحت مې وکړو، یو ته دروغ ووایو، بل ته دروغ ووایو، اماده کړي چې په ځان پوهېږي چې تا وله صلح کړي بیا. وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، د سړي خپلې ښځې ته دروغ ویل جایز دي، او د ښځې خپل خاوند ته دروغ ویل جایز. هغه څنګه خاوند ښځې ته وایي که نه، محبت ور سره ښکاره کوي، دوه نرم ټکي ورته ووایي، د محبت ور سره 50% دی، او ورته ووایي چې زما تا سره د 100% نه زیات محبت دی. لکه لکه محبت کم دی او په خوله ورته زیات څه کو ښکاره کو، نو دا خو چې لکه یو په خوله بلی، دا خو موږ مخکې ویل منافقت دی،
اوړه کې یو دا او په خپل بل وای دا خو دروغ دي خو خزه ته دا دروغ ویل سي جایز دي چې بس په دنیا کې که خزه یو خومتي ستا حسن تک مرسي تعالی الله پاک کم حسن کم اخلاق کم خوې کم خاصلت درکړي تا ته څوک رسیدي دا سی وای او خزه خپل خاوند لک پزان رنگونه منګونه ومږي خا جوړه واچي او کالی راوالي دي ظالمانو هغه مړي ژوند دی لخي مړي ژوند دی لخي دي خزو او اکثر بیا د خاوندان نګیله کوي دي بل بل یادې بل بل بنه یادې ټول چې کله په ساده زی روزان نه سورلس کله نه جوړی کړي او پکور کې چیرې ته به چې سم پوره د شپېتو کړواسو سره ګورنیا ده نه دا طریقه د ګردایات کې د اخرنه ټکي به مان لګوا خوالي خو بخنه غواړم دا زنانه او تور سوي زنانه د خپل جوړه راوالي چې پکور کې د دې کومه خسته جوړي مړي ژوند دي نه کړي د دین له مړي ژوند کم یو د چخاوندو غټي د دین بل اوچت مړي ژوند شته بوډه وا یو زلمي زیو مړو جمعو کور کې زنانه را جمع وي شپوا یخنی وا رڼا نه وا او د بوډه کونډه خزه ته ویل وای موري خشاک مشاک شته چې بلکو یخنیم دا زنانه راغلي دی او د مړي جنازه خو بس سحر کیږي او چرنا شي وې د کټ لاندې و چې دړې پرتی دي یو ورته وی راوا بل بلې کوی نه دا ما مړي ژوند دی لخي د دې مړي ژوند دی بیا کله راځي نو دا کار زمو په زنانو شوی دی رښتیا وای هغه خسته جوړه کور کې چې خاون ته بهر اچي خالی کور کې خاون ته چې بهر اچي لپسټیک او دانور دنداسي منداسي دا کور کې مګي کنه بهر خړو د پاره مګي بهر خزو د پاره مګي نیک با دیته وای نیک باخ تو خپل کور جوړ کا خاون ته خسته جوړه واچي خدي شونډه سترګې دی جوړی کی او بیا دی ورته دروغ وای لاس ته چاپیره کی د مرانه د خپل خاون نه ورته دی وای چې زما تا سره 100% محبت ته زړه کې می محبت هم تا سره دی بل چا سره دا دروغ ویل جایز هم دی په دې کورم جوړی یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام ذل جلال